دا سوي چې یو بیماری خکېږي بله بیماری پرې راځي یو بیماری علاج وکړي اسپتال نه راشي یا ډاکټر نه راشي هغه دوايي وخوري هغه میډیسن وخوري بله بیماری پرې راشي نو دا څه وجه کېدی شي یا داسې وي چې لا علاج بیماری وي بیماری بالکل ښه کېږي نه په کلونو باندې بدن کې بیماری نښتې وي او بیماری هغه بالکل شفا ورته نه میلاویږي د قرآن مجید آیات مبارک د تخیم او ورکوټي صورت د تخیم ان شاء الله ورځ دا شروع کړي تاسو بدن کې سونه هم بیماری وي سونه هم زړه وخت نه بیماری وي او بیماری اس سره خکېږي نه کله یو بیماری کله بله نو دغه ټولو ختمولو لپاره ته بهترین او زبردست عمل خیم د عمل وکړي ان شاء الله تاسو فایده وګورئ خوند وګورئ تاسو بالکل به فایده الله تعالی درکړي او شفا به زر ملو شي ورته اول 2 رکعات نفل کولی 2 رکعات نفل مونږ چوکي خصوصا د موسم مونږ بس یو کې نو بهتر ډیره ده اول 2 رکعات نفل چوکي مخ په قبله وکینی اول او اخر 11 بار درود شریف ویلی او 11 بار یولس کرتا چې کوم دی هغه سوره فاتحه ویلی او 300 د لزل د آیات مبارک ویلی سلام قولا من رب الرحیم د سوره یاسین آیات ته دا شکل او نو ځان سره ابو مخ تکي په ابو باندې هم دا دم کا او په هم دم کا او چې کوم دی ځان سره کوم دوايي کوم میډیسن ته خوري هغه په هم دم کا هغه استعمالوا یو رسول دا عمل لگاتار کا قضا پکې مکوا او لگاتار دا عملو کا نو ان شاء الله څومره بیماری صاحب بدن کې وي که سستی وي که هډو کې خوږي که غوسه درځي که زړه تنګي په سر باندې بوج راځي داسې نور بیماری وي معدې مسله وي یا کینسر وي ټي بي وي څه مسله هم وي الحمدلله الله تعالی په سوره فاتحه کې ډېره زیاته شفا چولې ده او ډېره بهترین شفا پکې ملاويږي انسان ته بل د قرآن مجید زړه چې کوم دی هغه سورۃ یاسین د سورۃ یاسین زړه چې کوم دی هغه سلام قولا من رب الرحیم د آیات د سورۃ یاسین زړه دی نو دا شروع کې ان شاء الله فائدہ